الله تعالی په ډېر کرم سره د هغه په احسان او یو نه په کورونو باندې احسان الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ تاسو یې صرف په خپله مینه باندې په خپل ذکر باندې د کلمې طیبې په رشته باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور کې راجمع کړو او د خپلو نومونو او د ذکر د اخیستو توفیق یې راکو. دا زمونږ څه کمال نه دی، کدا کرم دی کدا احسان دی، دا د الله دی او نظر عنایت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. موږ به د الله تبارک و تعالی په برګه کې همیشه دعاګو چې رب کریم موږ تاسو د کم غرض دپاره او د څه دپاره الله دې دنیا ته رالیږلي وو، را پیدا کړي وو، که هغه غرض کې د ژوند په هغه مقصد کې زموږ نه تر دې حینه کم تقصیر شوی دی، کوتاهي شوې ده، یقینا شوې ده، یقینا شوې ده، بغیر د شک نه شوې ده، بغیر د شبهې نه شوې ده. د دې علاج د تیرو شوو ګناهونو هغه د سترګو ګناهونه دي، که هغه د غوږونو ګناهونه دي، که هغه د ژبې او د خولې ګناهونه دي، که یو غلط مجلس کې ناسته ده، که د یو غیبت اوریدل دي، که دین م رستو کړی دی او په دین باندې دنیا له ترجیح ورکړې ده، دنیایي رنګ کې ده که دینی رنګ کې ده، د دوستۍ په شکل کې ده که دشمنۍ په شکل کې ده، ځکه د ګناهونو چې کم پیمانه ده ډېره زیاته لویه ده. نو موږ به د خپل پروردګار نه، د رب العالمین نه، د زړه د اخلاصه رښتیني سره سچایي سره د هغې معافي غواړو، استغفار به کوو. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه واسأله التوبه. او توبه به وباسو. توبه د توبې فضیلت دا دی، زمونږ ستاسو محبوب پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم ارشاد گرامی دی، د هغې خوږ فرمان دی. حضور صلی الله علیه وسلم میں فرمائی التائب من الذنب، هغه کس چې هغه په رښتې باندې د ګناه نه توبه وباسي، کمن لا ذنب له، دا داسې دی لکه ده چې سر یې بوده د ده اډو ګناه وینه. خو د توبې مطلب دا دی چې کم چیز د الله په نسبت باندې جرم دی، کم وینا، کم اوریدل، کم لیدل، څه خوړل، نشست و برخاست، کم چې شریعت کې جرم دی، کم چې ګناه ده د الله په نسبت باندې، د الله د رسول په نسبت باندې، لومبی کار به دا کوي چې بنده هغه پرېږدي، د هغې نه نفرت وکړي، بیزارۍ عملاً ترې بیزاره شي، آینده دپاره د نه کولو قصد وکړي، او کو داغی تلافی ممکنه ای
د هغې واپسي ممکنه وي او د ده په وس کې وي، د ده په طاقت کې وي، که د هغې تعلق د حقوق الله سره او که د هغې تعلق د حقوق العبادو سره د هغې د واپس کولو کوشش وکړي او آینده کې د زندګۍ چې کم زموږ لحظات دي، ساګانې دي، ژوند دی، ډېر بې اعتباره زندګي ده، غیر یقیني زندگی ده. زمونږه دنیا کې د پاتې کېدو مونږ ته یقیني سرټیفیکیټ نه دی میلاو. اینی ټایم څه وخت هم زمونږه د بدن نه د روح د اخیستو دپاره د الله د جانبه پروانه راتلی شي او کله چې هغه پروانه راشي د هغې ایسارونکی هیڅوک نشته. هغې نه پس به زمونږه د نیکو اعمالو د کولو، زمونږه د نیک اعمال کمالی دي خو چې زمونږ سره تعلق دی، که بدنی دی چې زمونږ سره تعلق دی، که د ویلو دی، ذکر و اذکار دی، درود شریف دی، د قرآن شریف تلاوت دی، عمل کې د چا څخه ښېګړه ده، احسان دی، نیکی ده، د چا ښه رهنمایي ده، دا به زمونږه دروازه به ختم شي، منقطع به شي. یو بل زندگی به زمونږه شروع شي. د هغه ژوند احساس به موږ ته کېږي. شریعت چې موږ ته وایي احساس به کېږي، موږ به هغې باندې پوهېږو. خو موږ به زه د هغې مثال تاسو ته در کومه پوهولو دپاره. داسې دی لکه د یو بدن باندې د چا مفلوج شي، فالج ووایي، سا پکې وي، هغه لاس خوځول غواړي خو لاس نشي خوځولی. خو که ده په دې لاس باندې میږی کیني نو احساس ورته کېږي چې دا زما لاس دی، دا زما بدن دی، دا زما خپې دي. لیکن دا په د خپل اندامونو په استعمال کې بې اختیاره دی، لاچاره دی، بې وسه دی. دغه لاچارۍ نه مخکې دا به داسې مثالي پوهولو دپاره ویمه لکه یو انسان دی، هغه پالج زده دی، لاس پې نشي خوځولی، بدن له حرکت نشي ورکولی. یو کس راځي او د هغې د اندامونو نه په یو اندام باندې اور باندې سور کړی سیخ ږدي، تکلیف ورته کېږي، ورته ګوري، لیکن هغه خپل لاس نشي بچ کولی، خپله خپه نشي راټولولی. د ده په بدن باندې مار راځي، د بدن ته خیجي، لرې کول خو لویه خبره ده. دا خپل لاسونه، خپې، اندامونه نشي راټولولی چې د هغې نه د بچ کولو کوشش وکړي. د ده سره خوله کې ژبه شته، لیکن عجبه خوځېږي نه، آواز نشي کولی، اوري، ویني، ادراک، علم ورته حاصل دی چې دا ټول زما تباهي ده. د مارانو لړمانو احساس کېږي،
د اور احساس کیږي، د قسمه قسم عذابونو احساس کیږي، لیکن د هغې نه د بچاو دپاره داسې هیڅ تدبیر نشته. داسې زمونږ چې کله دا زندگی ختم شي، د دې نه پس چې کومه زندگی را روانه ده هغه داسې زندگی ده، خو د دې نه هم ډېره ابتره زندگی ده. هغه دا چې دې قبرونو کې هغو ډېر پاکان خلک وي چې د هغې بدنونه محفوظ وي. نه، ستا بدن به رجیږي، ستا د بدن نه به غوښې لرې کېږي، ویښتان به لرې کېږي، پلې به لرې کېږي، هډوکې به جدا کېږي، ته به دغه تنګ و تاریک ځای کې پروت یې، ځکه تا د خپل قبر د کلاولو دپاره څه نه دي کړي، تا خپله دنیا نه ده آباده کړې. ستا د بدن چې کوم ذرات دي، ستا د بدن چې کوم حصې دي، دا به منتشر شي، دا به رستی شي، دا به خوري شي، ستا په علم کې وي دا زما د بدن حصه ده. هغې ته چې کوم درد میلاویږي دغه شان درد به څنګه چې دنیا کې یو سړی په اور باندې سیزل شي، څنګه چې دنیا کې بنده د مار نه یریږي، د لړم نه یریږي، څنګه چې د اور ته بنده د تکلیف ملاویږي دغه شان ته به احساس کیږي، د تنهایی احساس به کیږي، د ځانلوالي احساس به کیږي. هلته به ستا سره رفیقه حیات کور والا نه، ستا سره به اولاد نه، ستا سره به والد نه. بنده که ډېر هم غټ شي، د عمر یو انتها ته ورسیږي، لیکن کله کله هغه د مور او پلار احساس کوي، هغې خوا ته پناه اخیستل غواړي، ورور خوا ته پناه اخیستل غواړي، یو مضبوط تربوري د هغې خوا ته پناه اخیستل غواړي، یو مضبوطه قلعه یا کمره هلته پناه اخیستل غواړي. لیکن د قبر داسې وحشت دهشت زده ځای دی، دلته هیڅ نشته، تنها تا ته به احساس وي زه ځان دی. دغه د قبر د تیاری الله موږ له بار بار مواقع راکوي، بار بار. خو دا د الله کرم دی، د الله احسان دی. یو جمعه تیره شي بله جمعه راشي، د یو مانځه وخت تیر شي د بل مانځه وخت راشي، یو اختر تیر شي بل اختر راشي، یو روجه تیر شي بله روجه راشي. دا موقع چې الله موږ له راکوي صرف د دې دپاره راکوي چې د هغه دنیا، د را روانې دنیا، د دار اخرت هغې دپاره موږ تیاری وکړو. او د هغه تیاری هغه درته زه 3 ټکو کې ښیم. رمضان شریف آمد دی، سعادتمند خلق بی، بختور خلق بی، د الله په نسبت باندې د الله د نبی په نسبت باندې چې دغه رحمتونو میش کې الله د خپل بندګۍ توفیق ورکړي، د الله بندګي وکړي، بدني وکړي، مالی وکړي، قولی وکړي، فعلی وکړي، نیکیانې وکړي. ځکه داسې بختوره میاشت ده چې د الله د محبوب پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم د تعلیم مطابق الله تعالی په دې میاشت کې فرض عبادت په اویو پرزونو باندې بدلی، یو نفل په فرضو بدلی.
نو هغه به بختوري چې الله تعالی دې کې توفیق ورکوي د نیکو اعمالو. لیکن بنیادی طور سره اسلام کې دین کې د کامیابی 3 چیزونه دي، بس 3 چیزونه دي چې دې باندې بنده د الله په نسبت باندې په دې دنیا کې، په هغه دنیا کې، په قبر کې او په حشر کې بنده الله راضي کولی شي، خدای خوشحالولی شي. خو د الله د کرم نه بغیر، د الله د فضل نه بغیر ډیره ګرانه ده، ډیره مشکله ده. یو چیز ایمان درست عقیده، دا بنیاد دی، دا بنیاد دی. د ګناه نه د بچ کېدو ثواب او د نیکو اعمالو کولو باندې اجر او ثواب، د دې بنیاد ایمان باندې دی، عقیده باندې دی. درست عقیده، درست عقیده. شان الوہیت کے جل جلالہ، شان رسالت کے صلی اللہ علیہ وسلم، درست عقیدہ، پکا عقیدہ، سچا عقیدہ. ایمان ضروری دی. بغیر د ایمان نه که یو کس ډیرم نیک اعمال کوي، هغې ته د نیکو اعمالو اجر او ثواب نه میلاویږي. ایمان نه بعد عمل صالح په خپل ځای باندې دی. د ایمان نه پس د کامیابۍ لومبی چیز د ګناه نه ځان ساتل دي. ګناه که د هغې کول سره تعلق دی، که د هغې د نه کولو سره تعلق دی. خلک چې استاد نیسي، مرشد نیسي، د څه دپاره نیسي؟ د دې پیر او مرشد د دې حیثیت د طبیب وي، د ډاکټر وي، معالج وي. معالج لکه څنګه چې معالج خواله یو بیمار لاړ شي، ډېر تکړه معالج وي، ډېرې ډګریانې ورسره وي، د ډېرو بیمارو سپیشلیسټ وي، ماهر وي، او دا بیمار ډېر سپارش باندې ورشي. د دې ډاکټر د دې بیمار سره محبت هم وي، غواړي هم چې دا زما بیمار له دې الله شفا ورکي. لیکن ډاکټر هغې یو خدا دی چې هغه کومه بیماری چې دکې موجود ده، هغه بیماری هغه رنځ لرې نشي. بیماری پکې موجود ده او دا دله د طاقت او د قوت دغې ورکوي. نو لکه څنګه چې یو کس کې بیماری موجود ده، څو پورې د هغې نه د هغې بیماری نه لرې کېږي، هغې ته د بدن د قوت دغې ورکول فایده نه کوي. دغه شانته روحانیت کې، طریقت کې، دین کې، شریعت کې لومبی چیز مومن مسلمان د پاره د ګناه نه ځان ساتل، د زړه ګناه، د سترګو ګناه، د غوږونو ګناه، د خوله ګناه، هغې نه به ځان وساتي. دویم نمبر کې چیز د کامیابۍ هغه د ګناهونو نه، د معاصیو نه، د الله او د الله د رسول د نافرمانو نه پرهیز دی. پرهیز چې
چې څو پورې کم بیمار پرهیز نه کوي د ډاکټر خواله تلو باندې څوک بیمار نه روغېږي. هغې نه پس چې کومه دوایي هغه هغې ته تجویز کوي هغې نه پس بیمار ته شفا میلاویږي. دغه شانته شریعت کې زمونږ دین کې لومبی څیز ایمان نه بعد د ګناه نه خپل ځان ساتل دي. د ګناه نه بعد د عمل صالح کوشش دی، یعنی نوافل، تسبیح، ذکر و اذکار، درود شریف ویل. د دې درېیمه مرحله ده، دا په درېیم نمبر باندې دي. د هغې نه مخکې د ګناه نه ځان ساتل دي. او ګناه دوه قسمه ده. یو هغه ګناه ده چې بندې نه کوي، ګناهګاریږي، لکه عمل صالح، فرض، واجبات، مامور به شریعت کې چې کوم څیزو باندې خدای امر کړی دی. او دویم هغه چې کوم نه الله منې کړی او تی کې، دا دواړه ګناهونه دي. د دې نه به ځان ساتي. هغې نه بعد په درېیمه مرحله کې به ته نوافل، هغې نه پس بیا کوه، بیا صلات اوابین کوه، تهجد کوه، اشراق کوه، صلات ضحا کوه، تلاوتونه کوه، ذکر و اذکار کوه، حج کوه، عمرې کوه، نوافل ادا کوه. خو د دې مرحله درېیمه ده.